ډیر خلک وای د مدرسو نه خو انجینیر رو نه وته، د دې مدرسو نه خو ډاکټر رو نه وته، د دې مدرسو نه خو ساینسدان رو نه وته. قمقله د ګنو د فصل نه به ګني روزي که چقندر به ترې روزي وای ګني به روزي. کم دکان کې چې ته پی خرڅې نو د هغې نه به پی روزي که د هغې نه به کبان روزي پی به ترې روزي. کم ځای کې چې ته الوګان وکرې نو که الوګان به ترې روزي او که د هغې نه به ټیپر روزي وای. نو ته خو قمقلې مدرسه کې خو موږ انجینري نه ښایو چې انجینیر به پیدا کېږي، مدرسه کې خو موږ ډاکټري نه ښایو چې ډاکټر به پیدا کېږي، مدرسه کې خو موږ ساینس نه ښایو چې ساینسدان به پیدا کېږي، مدرسه کې قرآن ښایو حافظ به پیدا کېږي انشاءالله. زما مقصد دغه دی چې حافظ جوړ کړم. مدرسه کې زه د پیغمبر حدیث ښیمه، د پیغمبر د دین عالم به پیدا کېږي انشاءالله، منځګزار به پیدا کېږي انشاءالله، د پیغمبر په اخلاقو منور به پیدا کېږي انشاءالله. هلکه میډیکل کالج نه څوک جوړېږي ډاکټر، تا چېرته وایي چې انجینیر دی ولې پیدا نه شو؟ ابوی کاکا دا د ډاکټرۍ سبق دی، انجینیر خو دغه نه جوړېږي، دا انجینیرنګ کالج نه جوړېږي. هر شي خپلې مونږ وایو چې دلته حکومت د انجینیرنګ نظام چلی مونږ نشو چلولی، زمونږ کار دا نه دی. اوس نشته چې دکان ته ورشئ نو ابدله سر خورئ، ابدله جامت کوئ، داسې ده که نه ده؟ هغه نه تا نه انجینیر جوړولی شي. که ته ورته وایې چې نه کاکا ما نه انجینیر جوړ کړه، ابه وایي پرتوګ وباسه چې د سنت کم چې سم انجینیر ده نه جوړ کړه. نه به وایي ما نه ډاکټر جوړ کړه، نه کاکا زه راغلی ما نه ډاکټر جوړ کړه، ابه وایي ډاکټر وروسته را دې خوا کېږه چې د قلم کم چې سم ډاکټر ده نه جوړ کړم. دا قمقل خلک دی. مدرسې نه و انجینیر ونه وته، مدرسې نه ډاکټر خوار شي، د مونږ کار دغه نه دی. مونږ خوشحالېږو چې میډیکل کالج جوړې شي او ډاکټران ترې وځي چې زما علاج وکړي. مونږ خوشحالېږو چې انجینیرنګ کالج جوړې شي او انجینیران ترې وځي چې ماله سړکونه جوړ کړي او ماله بلډینګونه جوړ کړي. مونږ خوشحالېږو چې اسکولونه او کالجونه جوړ شي چې فوجي افسران ترې وځي چې زما د سرحداتو او د ملک حفاظت وکړي. مونږ خوشحالېږو چې سکولونو او کالجونو کې خلک سبق ووایي چې پولیس ته جوړ شي چې زما او ستا حفاظت وکړي او امن راولي. مونږ خوشحالېږو چې سکولونه او کالجونه جوړ شي چې ساینسدانان ترې جوړ شي چې هغه ماله میزایل او ټینک جوړ کړي چې زه په کافر سره جنګ وکړم. دا خو نو دوی دې په دې خوشحاله شي دا خلک چې مدرسې دې جوړې شي چې قرآن والا ترې وځي، مدرسې دې جوړې شي چې حافظان ترې جوړ شي، څه به عالمان شي څه به حافظان شي څه به انجینیران شي. ټول خلک خو یو کار نه شي کولی. د ملک خدمت بدله نور کوي، د وطن د امن خدمت بدله نور کوي، د تجارت خدمت بدله نور کوي، د ځمکې زمیندارۍ خدمت به نور کوي. دا ټول د دنیا سره تعلق لري او د قرآن خدمت ضروري دی که نه دی؟ د پیغمبر د دین خدمت ضروري دی که نه دی؟ نو ډاکټري ضروري ده او دا نه دی؟ ټول ضروري دي. یو بچی ډاکټر کا میډیکل کالج ته ولیږه، یو بچی انجینیر کا ولیږه دغه ته انجینیر یونیورسټۍ ته، یو ساینسدان کا، یو ځای کې کا یو بل ځای کې کا، یو د عالم کا اخرت لم ضرورت شته، قرآن لم ضرورت شته، یو د پیغمبر د حدیثو هغه عالم کا دین تم ضرورت دی که نه ظالمه؟ حضور پاک ډاکټرو که انجینیرو او که ساینسدانو اصل راغلی دی، هغه دې له راغلی چې د خدای قرآن خلکو ته ورسوي. ترکت فیکم امرین، دوه څیزونه مې درته پرېښي دي، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، چې تاسو پې منګولې ولګولې ګمراهان کېږئ به نه. یو د الله کتاب او د بل د پیغمبر سنت. نو پیغمبر خدای له راغلی چې کتاب خلکو ته ورسوم ویې رساو، او د پیغمبر سنت خلکو ته ورسوم ویې رسول، او هغې صحابه هغه مونږ ته ورسول. لیکن د پیغمبر زمانه کې خلکو تجارتونه کړي دي، منع نه ده کړې، وی کوې تجارت وکړې شابه چې رزق حلال دی وګټو نو دا فرض دی، پیغمبر وی ثواب پې دی.